ویلو چې یاره ما سره چې د دوستي مستی وکړه. نو یو کال پهله بیا چې کوم د دو خپله کې تو مې وشو، بیا پولیس کمپلینټن شوی او بیا خپله کې جوړه وکړه. نشه یې کوله ډېره. هغه به د ګولۍ نه وي، دا ګبیکا چې کومې وي آیس ګبیکا، دا دې وله زیات اډکټ و. دې کې وکي سره یو ناش پروت و، وینو نه وینې ډېرې وینې ته شوې وې. نو ډایرکټ چې کوم د مو هسپتال ته راوړو. هغې نه بعد چې کوم دا رپورټ درج شو ما کړی و، ویلو چې زه نشې کې وم او چاقو سره یو د سره به یو چاقو به یې ګرځولو. چاقو باندې وهلی؟ بالکل چاقو باندې وهلی و. او کومه چې انجري وه لکه ماینر بالکل څرنګه چې وقوع وشوه دا چې کوم د هغه نالج کې وه، آر پي او صاحب نالج کې وه، ډي پي او صاحب نالج کې، مو اسپیسیلټي صاحب هیډ کوارټر صاحب، دې کې باقاعده ټیم جوړ کړلی شو او دا یې سخت هدایات وکړو آر پي او صاحب طرف نه هم ډي پي او صاحب طرف نه هم چې دا کیس زر د زره چې کوم دا ټریس شي او کوم چې ورثه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، ستاسو کوربه نواز منګل یم. دا ټیم زه د ډسټرکټ کوارټ سټیشن چې کوم پولیس سټیشن دی استرزی کې سټیشن هاوس افیسر عدنان افریدي صاحب کوم چې تفتیشي افسر دی هغه هم راسره موجود دی. دلته کې د تانه استرزی په حدودو کې څه موده وړاندې یو ډېر زیات بلایند مډر شوی و، کم چې ورته موږ مطلب انده یا ړنده واقع ورته وایو، په کم کې چې د ستنانو چې کم دا وقوع کړي د هغې ډومبې پته نه لګي. نو دلته کې یو واقعه شوی وه، دغه څیز په سوشل میډیا هم ډېر زیات وایرل و چې یاره دا یو سټوډنټ دی، زده کوونکی دی، د استرزی په جوریسډکشن کې پاتې کېږي، چېرې د دې د مرګ مخې ته راغلی و او خلک هم پرې ډېر زیات خفه وو، ځکه ډېر کم عمره ماشوم و، ویلی کېږي دا چې زده کوونکی و، دغه شانتې یا ټینیج و یا د میټریک یا دغه شانتې زده کړې کوله. د دې د مرګ چا کړی و، دغه د ملزم څوک و، دې که مړ کړی پسه باندې و، ټول تفصیلات دلته درکوو په دې ریپورټ کې. ډېره زیاته مننه عدنان افریدي صاحب. یو تاسو ته بلایند مډر شو کوم چې ړنده واقع ورته وایي، یو زده کوونکی و، دا قتل شو، دا چا قتل کړی، پولیس له اطلاع څنګه میلاوه شوه؟ بیا دا خو د 24 اپریل ولا چې کوم دا واقعه ده، جمعې ورځ وه، تقریبا 11:15 بجې ټایم و. موږ اطلاع میلاوه شوه چې د ځای کې یو ناش پروت ته میټا خان کې تانه استرزی حدود کې. موږ موقع له لاړو، موقع کې وکي سره یو ناش پروت و، وینو نه وینې ډېرې وینې ته شوې وې. نو ډایرکټ چې کوم د مو هسپتال ته راوړو. هغې نه بعد چې کوم دا رپورټ درج شو، خو موقع باندې موږ له تقریبا 95% دا چې دا کس معلوم و چې دا ده کړي دي، ولې چې دې یو کال پهله تقریبا دو خپله کې څه جړه باندې شوی و که نه. نو پولیس لا هم بیا چې کوم دغو کړی و، کمپلینټ کړی و، پولیس هغې کې کار کړی و، خپله کې جوړه کړې وه. خو ولې چې کوم دا هغه ملزم و، نو ده چې کوم دا هم نشهیي غوندې و، د ګولۍ مولۍ به نشې وله خوړلې. نو دا لکه ځکه منټلي پوره سایکولوجیکلي چې کوم د ټیک نه و. نو موږ له چې د اطلاع میلاو شوه، دې کې باقاعده ایف آی آر کارډ شو، انټرسټ کیس و. دا لک ریسنټلی میټریک ایگزام شوی و که نه، او دې ورځې باندې لاست پریکټیکل لا روان و سکول ته چې دا واقعه وشوه. نو واقع فوراً بعد چې کوم دا مو ایف آی آر درج کړو، خو نامعلوم خلاف مو درج کړو. نو دې کې مو ټیکنیکل بنیادو باندې مو سره ګراوند انټیلیجنس چې کوم هغې په ترو باندې چې کوم د مو کس راته معلوم شو، بیا مو باقاعده چې دا دې کې ګرفتاري وکړه. کس خپله ومنله چې بالکل ما کړی و، ویلو چې زه نشې کې وم او چاقو سره یو د سره به یو چاقو به یې ګرځولو. چاقو باندې وهلی؟ بالکل چاقو باندې وهلی و. او کومه چې انجري وه لکه ماینر انجري وه، خو ما په خیال کې چې ته رګ مګې کټ شوی و، نو هغه نه اکسسیو بلیډینګ شوی و، هغې وجې نه چې کوم دا ډیت شوی و. نو بیا هغې نه بعد چې کوم دا کوم چاقو و هغه مو برآمد کړو، ملزم مو ونیول. واقعې نه بعد دا ملزم بیا مطلب چېرته تښتېدلی و؟ پولیس له کلو څنګه میلاو شو چېرې دا ملزم په دې جرم کې ککړ دی؟ دا خو لکه وختي ته پهله ما خبره وکړه چې دا خو تخلی ورکزۍ ایجنسي له یو څو ورځې هلته کې و. بیا مو ورپسې لګېدلي وو، خپل ویلې چې ورکزۍ چې کوم دا پهله هغه و که نه ایجنسي وه، نو هغې په ترو باندې چې کوم دا ځای کې دومره مو لږ اکسس نه و، خو مو ورپسې لګېدلي وو، موږ له به انفارمیشن میلاوېدو. ټیکنیکل بنیاد یې چې کوم سره ساینټیفک چې کوم ایویډنس وي، او دې سره مو ګراوند چې کوم انټیلیجنس مو له خپل هغه تر باندې مو ملزم پرې ورسېدو. باقاعده خپله یې ومنله چې یاره دا کار ما کړی ده، خو په موقع باندې زه نشې کې وم. کومه نشه یې کوله؟ تاسو خو به تفتیش کړی، کمې نشې کوله؟ ده به دا لکه هر قسم نشه یې کوله،
خو کومه چې بیسیک نشه یې کوله ډېره هغه به د ګولۍ نه وي دا ګبیکا ګبیکا چې کومې وي آیس ګبیکا دا دې وله زیات اډکټ و. وجه یې څه وښودله ولې دا هلک مړ کړو؟ وجه یې دا وښله چې د کوم وختي ته خبره وکړه چې یو کال پهله دو خپله کې دا هلک چې کوم د خبرو جوان و نو ده ما په خیال کې چې ورته دا وویلو چې یاره ما سره چې د دوستي مستي وکړه نو یو کال پهله بیا چې کوم د دو خپله کې تو مې وشو بیا پولیس کمپلینټ شوی او بیا خپله کې جوړه وکړه خو ده وویل چې ما ورته هغه غوسه وه چې ما باندې پولیس کمپلینټ کړی و او چې زه نشې کې هم نه پوهېدم موقع باندې زه ورسا یې څه وایي د دې حوالې سره اوس چې کله دا ملزم ګیر شو؟ ورسا بالکل 101% کنفرم دي چې دا کاس چې کوم دا خوانده پکې انوالو او هغه چې کوم دا چې د سره نور کسانو مو هغه ته دا ویلو چې تاسو بالکل چې که نور کسان وي چا باندې داویداري کوو مو به هغو باندې بالکل لاس اچو او که انکیس تاسو داویداري نه کوو نامعلوم خلاف څوره هم وي تاسو له شکوک و شبهات وي نامعلوم وکړو هغې کې چې کلام تاسو له کنفرم شي اور انویسټیګیشن از اوپن فار دیم هغه راتلی شي اني ټایم چې کوم د داویداري کوی شي مو به هغو کسانو باندې هم لاس اچو. عدنان افریدي صاحب کوم چې دا ملزم دی پولیس له هم کنفیشن کړی دی که نه عدالت کې هم د خپل د جرم اعتراف کړی دی د ملزم؟ مو پولیس له خو بالکل کنفیشن کړی ده ولې چې کوم چاقو و که نه چې کوم سره د قتل کړی و هغه مو برآمد کړی ده ټول ایویډنس مو کلیکټ کړي دي خو عدالت په مخ کې چې کوم د اکثر مو په مخ کې وایي بیا عدالت په مخ کې هغو چې کوم ده جرم نشاته شي. دا کیس د پولیس دپاره سپیشلی تاسو دپاره ایز ا سټیشن هاوس افیسر واقعي خبره دغه ایریا کې پولیس سره دومره ریسورسز نه چې یاره یا د کیمرو نه څه مدد واخلي یا څه داسې نور ټیکنیکل بنیادو باندې پولیس دپاره دا کیس څومره چیلنجینګ و یو زده کوونکی چې بیا داسې مرګ مخې ته راشي بیا په سوشل میډیا هم د دې دا مرګ ډېر زیات وایرل و خلکو د دې ډېره زیاته غندنه کوله ستاسو دپاره دا کیس څونه چیلنجینګ و؟ کیس خو واقعي سره ډېر چیلنجینګ و ولې چې یو ځوان وړکی چې هغه میټریک اګزام کړی وي هر پلار چې کوم د غواړي چې زوی مې رستر شي چې ما مټې جوړ شي او بیا داسې زوی چې هغه مټې جوړېدو وله یو څوک یې دې نه واخلي نو اټومیټیکلي چې کوم د ډېره غم خبره وه او بیا چې کوم د دې کې مو ساینټیفیک بنیادو باندې دې کې مطلب مو سی ډي آر یې راوبستې کیمرې مو چک کړې دې نه علاوه چې کوم د ګراوند انټیلیجنس چې کوم د ماشاءالله چې کوم وله کې پي کې پولیس ته هغه چې کوم د ډېر پروفیشنل ده مولا چې کلام دا وقوعه وشوه نو هغې موقع باندې مو چې کوم هغه دوله چې کوم ورسه و هغو له ویلو چې دا کس پکې دا ټاپ باندې مو دا کس خالی و هماغه کس بیا ووتو. صحیح ده. تفتیشي افیسر صاحب تاسو به څه ویل غواړئ د دې کیس حوالې سره؟ تاسو ته به سیچو صاحب ډېر تفصیلا خبره وکړه. تاسو مل که زموږ د کتونکو سره تکړه پولیس افسر یې تفتیش ټیم بلا کړی تجربه کار یې مل که زموږ د خلکو له څه نصیحت کېږي نو بس مونږ معاشرې کې دا خبره ده چې لکه قرآن وایي چې ګوی مت شپاو که نه نو اکثر داسې نامعلوم رپورټونه داسې کېږي چې خلکو ته ځانو له پته وي مونږ ورته ډېره خواري کوو نو هغه سړی ډېر تاون له سړی وي ایمانداره وي چې مونږ له د خفیه طریقې سره وایي چې یاره دا کس دې کړی دی ټیک شو خو زه پکې نه یم کېږم چې ماته خپله دښمني جوړېږي دغه جوړېږي مونږ پښتو په رسم رواج کې لکه اکثر دا خبره کېږي چې یاره تا له خو مې څوک نه ده ویلي ته دا خبره کوې که نه په دې خبرې باندې ځانو ډېر کیسونه داسې وي چې هغه خلکو ته معلوم وي چې دا د دې غل دا دی که نه خو لکه مونږ ته نه خو بیا هم هغه خلکو ته مونږ لکه دعا کوو ورته سلام کوو که نه چې هغوی مونږ سره تعاون کوي او مونږ ته په خفي ذریعې سره ایس ایچ او صاحب ته یا مونږ ټیم ته یا بل ته داسې یو کلو راکړي چې یاره دا شی داسې کړی دی که نه نو هغه ته چې مونږ داسې حقیقت کې چې مونږ مخکې هغه ملزم پوه شي یا بل دغه ومني چې هو دا کار ما کړی دی. ګرانو کتونکو تاسو د سټیشن هاوس افیسر عدنان افریدي صاحب دا چې کوم تفتیشي افیسر صاحب دی د دې خبرې هم واورېدې مونږ د دې هم ډېر زیات مشکور یو د دغه خپرونو غرض مقصد هم صرف دا دی چې د معاشري کم دلته دا چې کم جرایم کیږي چې دا ولې کیږي وجه یې څه ده او پس منظر یې څه دی خو په دې کې مونږ دا د خپل کتونکو ته وایو دا تاسو ګورئ هره دویمه درېیمه واقعه د نشې سره مشابهت کوي ځکه چې دویم درېیم ملزم ګوري لازمي به چې کم دی هغه د نشې عادي به وي یا به په نشې کې ککړ وي دې نه ړومبې هم مونږ کمې خپرونې کړي دي ملزم خامخا نشه کوي په دې خپرونې کې هم تاسو وکتل چې دغه دا ملزم کم چې دا زده کوونکي قتل کړی دی دا ملزم هم همدغه شانتې د پولیس د وینا مطابق ګبیکا چې کومه دا ګولۍ ده په مارکیټ کې مونږ خو یې پیژنو نه خو خلک یې چې کم دی اکثر به تاسو ګورئ په ټیک ټاک کې هم ډېره زیاته مشهوره ده ګبیکا ورته خلک وایي نو مهذبو معاشرو خو چې کم دی ډېرې زیاتې ترقیات یې کړي دي مونږ خلک اوس هم لا په دې کې پراته یو که یو کس ما سره ملګرتیا
کوي خو ټیک ده او چې نه کوي نو بس بیا یې زه ولم. الله تعالی دې په موږ او تاسو ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. عدنان صاحب ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه. تھینک یو